ما په دې تیرا علاقه کې یو مولا پسې مونږ کو راوس مونږ باندې ولا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. امرګری راته چې دا څه کوي مالدا تیراوال قران دی. مولا مې دلاسونه و چې دا څه کوي کور دی وران شه. ما ته وایي چې مولانا زه کڅټکی مې زده کړیم چې دل ترالم رانه ایر شو. وشو دغه سره را پسې ولاړم دغه سیو زور ته مخکم دغه څه چلو کینی مال تاسو هغه نه وای چې په لار درې روان وي شپه پیراله پراته دي ایو له خوب نه ورتلو را پاسې دو او دا سیو کو چې مونږ به وکړو چې مونږ وکړو چې یو اخلا یا یو کافر دې شم چې یو اخلا یا یو کافر دې شم چې یو مرګري مې ودی وزده یو داوم یو اخلا یا یو مرګري را پاسې دی چې خونه دې ورانه شه چې ته یو داوې دې مو شیطان ایوه تاسو لاکي دا ځخله مونږ هغه خلک زما د وړوکوالي زمانہ کې وړوکوالي کې زماني کو امام له جمعه ته ورځي واملو سمخ کېږي قسم په خدای دې زماني کو چې منځو شو مولا غریب ټوخېدو و چې نن خو پکې دې کاټي غوندې غرنته دې دا زمونږ د مولا روجو تراوله به مولا ونیو چې تراوی به اختر به وشو و چې مولا سره شتا په مخه دې ښا کنه دلته خو دې جیور نه دي کارلی اثر صاحب سماته ګډه ورکړو دا طالبان به د خار نه غرونو له د روجي امامت لټلو په دې نه پوهېده چې د تراوی امامت ډیر ضروری دی که د فرض مونږ امامت ډیر ضروری دی. په دې چا پوه کړی د علماو پوه کړی د طالبانو پوه کړی د تبلیغي جماعت برکت پوه کړی. دیکھو وګوره پایات آباد کې ورشه د شراب او د بوتلو دکانونه د چا دي د هغه قبایلو دي چې داګيري چې وی ګوره ته به چې د کډوای قاضي صاحب دی و مېلا اسپراش تاسو په بهم داسي پلوس شراب دکان ته بناستي اللهم صل علی رسول مداسکه چې اوسه کله له قاضي پام کمل داد نه نسبي ده چې اوسه دا بزنس تا کنه او د پیرانو مریدانم دي داغه پیسې هغه چې په شرابو ګټلی ا پیرانو له په شکرانو کې ور کوي داغه پیسو زکاتم پیرانو له ور کوي. نو زما ديدانو عرض مې داو چې نن په ملک زما په نظر کې دو سيزونه دي چې زما اړه ورته دعا کوي. یو تبلیغي جماعت والا چې په ټوله دنیا حاوی شو کنه ستاد باندې اجتماع ته زر اعظم هغه سپینګيري زمونږ د قبایلو چې سیوا د کنزلو نه به بل کار نو هغه سپینګيرو کوتک نیولې دوستانو لیار پرې دو دوستانو دل تکینو دوستانو وروړو دوستانو داو کو زمرګرو تم چې داو ګورا داغه بوډاګان دي چې په حجره کې بناستو دمره بوتل د نسوارو بور سره هیڅ د بچره د فلور لور ویل به کنه هغه سپینګری د تبلیغ د برکت نن څه کوي لګیږي زما په خبره پوهیږي تیرات تلهم پیروسخیلو اجتماع تا چې واپس راتلم تیراوال لګیا دي تیراوال بستری پوګدي الکه څه کوي سو کوئی چيله تروانم سو کوئی سیروزه تروانم ما مرګرو تویل دا وګورا داغه تیراوال دي چې سړی نه به جامې وسته چې ورکړو به هغه به کلمون نه کېږي د خلکو ته دعا کوي چې نن کلمې درغلي منځونه دراله خدای مو پیژند مون خدای ته بچوي
خلای وی بم کنه خلای منستبم څوي لمونز سبحان بم څنګه سبحانك اللهم سبحان. تبلیغ والا قرآن او حدیث خلقو ته مفت خي ټیک شو، دعا ورته مفت کوي، او دا بزرگان خلقو ته دعا یا د دین یو ټکی په پیسو کوي کنه کوي، چې لاس موټه دې نه ورکړي چې قربان دې شمه داونه به منو بس دا څور خدای دې کامیاب. پوړی کې مواسکټه چولې مونږ پوړی کې کمیس نشو ګرځولې پوړی کې واسکټه چولې ځکه چې دا د خدای دا قمقل ورپسې راځي کنه داونه به منو بس داسې. نو تبلیغ والا دین مفت خي او دوی په پیسو خي، نو د دوی دکانداری په خراب. د جمعې په ورځ د پاکستان مسلمان ملک د خزو د لونو د وختو تصویرونه او نمایش دا ټوله دنیا ګوري. زما متعلق یو سړی ویلی دی بیجلیګر مولانا چې دی داسې لچرې خبرې کوي. د لچرې بچیا ته دې ته نه ګورې چې ستا د ملک د مسلمان لور داسې ناستی باز اخکاری اے شرمېدلو، اے بے حیا او دوس قوم، اے بے غیرت ملک، بے حیا ملک چې د چا د خزو کناټي ټوله دنیا ګوري. ابل ورځ صابرینا سنیما دا کته شه دی دا سکار نو چوک کې دته څه وای شمع اے شمع تیرے جلووں کی قسم، اے شمع تیرے جلووں کی قسم، جلتے ہی رہیں گے پروانے. شمع سنیما ته چې نږدې ورلم یو سړی ښځه لاندې ده او سړی پې د پاسه سور کړی دا بورډ لګولی دی دنیا ته ښایي چې په دې سینما کې داسې قسم فلم ښودلی کېږي چې ښځه لاندې او سړی پې سوري. اوس خو معامله برعکس ته که خیري تاسو به لاندې یئ ښځې به در باندې سوري. اوس قصه به داسې راځي ته به لاندې ښځه به در باندې سورئ، ته به خری به در باندې ناستی. کلي ته راغلی وما یو بوډا سړی دی زمونږ خپل دی هغه له چرتنوسي ټي وي را لېږلی چې ټي وي را لېږلی ده نو ما ته په دې افریدایي ژبه کې وایي چې ویل کیا ته هم په دغې ویر کې پسې ډېر باقي آئے نو ما ورته وایي چې کومه ویر کې چې څه ده دا د ملک مشره چې ده ته هم برخلاف یې. ما ورته ویلې چې او که وی چې خلا چې بیا دې ګڼ واورم چې په تیږې دې په سارو ول. ما چې ولې وی چې دا ټیلیویزن نه دی چې په دغ کې وګورم سرې شونډې و نارې غوړه خلا چې لاسوترې دې مې دا زړه داسې خوشحال کوم قوم چې د ملک واګې د ښځې په لاس کې ورکي هغه قوم به ښه ورځ نه ګوري. غږ کېدی نری غټ تکبیرونه پرېږدئ. پروسه کالې یو مالدار سړي سره مې ټوکه وکړه ویلې کیا حال ہے طبیعت ٹھیک ہے خیریت ہے مال بس خیر خیریت. وی چې اور
مال تیرے پیو نو میں نے خواب وچ دیکھایا تے بڑی ٹھنڈ لگدی آئی بڑی ٹھنڈ لگدی آئی وچ پھر کیا کرا مال چوغا بنگدا آیا ماغو تو کو خبر اور سره مې وکړه سبا مې چې کته دا چوغا نوکر لور کړی و اورای پدرے میں ورځ راغی چې وخت مال پیو تایدیا کو دا مار دا آئینا انج خوش آیا کہ بڑا گرم تے بڑا تیرے تنو دعائیں دیندا رہی اور کوئی تنی مانگس مالنا اور کچھ نہیں مانگس ناغ عورت میں ریڈی سی دے کیوں نہیں تو مال پیو واسکٹ مانگدا آئی خدای مرکه چې دا شپه ورځ چې دی په چابړو کې ټیپر ګرځوي او په چابړو کې چې دی بینډای ګرځوي په خبره پوهېږئ که نه خدایم خوار د ټیپر خان زامنو په خبره خو ځان پوهېږئ که نه یو سړی تا ته راغی او تا ته ووی چې زما وروڼو دې خوا وګوره زما وروڼو تر اوسه غریبان پاتې یئ تاسو ته خپل حق نه دی میلاو او زه به تر هغې په ارام نه کښېنم چې تر څو مې د پښتنو حق نی اخیستی داسې وایي که نه پښتنو حق باندې خو باچا خان غریب خاور الارمانی لا هر پارٹی چې په میدان کې راشي نو شنه باغونه جوړ کی او ار یو سړی ته وایي چې رورا تانه به زه د سرو زرو مولی جوړوم هغه غریب چې خیالو کېړه کې چې مونږ خو ډېر غریبان یو او دا سړی الیکشن ته ولاړ دی دی وایي چې تا نه به د سرو زرو مولی جوړوم نو ښځې څنګه چلو کو نو خزا ورته وایي چې وایي سړیه نور مونږ د خدای څه غواړو چې ته د سرو زرو مولی شي خو لږ لږ به درنه را پرې کوو او مالم وخت چټ راکو چې دلته سینما کې بلو پرنٹ چلیږي ٹھیک ده زما سینما سره څه کار دی یا سینما زه بندولی شم سبا چیف منسٹر دلته جلسه ده تاسو ورته وایئ چې بھائی سینما کې بلو پرنٹ ولې چلی سینما بلو پرنٹ پرېږده دې شرمېدلو پرون نه بله ورځ د وزیر اعظم لور چې وشوه په ټي وي باندې څه حال کړی د پښتون بچو لنګ وهئ لنګ شرمېدلو لنګ وهئ چې د چا لور وشي په لور څوک ګډېږي پوس پرې کړو دی واده د لور د زرداری شوې ده او ګډېږي پتا پښتون لفظ دا څه ویلیو نه لري کان آدم یتکلم ب7,000 لغه آدم علیہ السلام په 9,000 لغت باندې به خبرې کولې پښتو هم پاغې کې یو لغت دی زما په دې خبره پوهېږئ پښتو لفظ را ټینګول د لکۍ نه اول خو تاسو په ایمان ووایئ
واورئ دا وړاندې رستو ټول زه الیکشن غم به دغه جاړي زه په تندرم الیکشن نه لګوم دا وړاندې رستو ټول واورئ کم سړی چې د پښتو نوم وایي او پښتو وایي او داغه ښځه په صدر روډ باندې دکاندارانو سره شاپینګ کوي دام پښتون دی دیخوا وګوره کم سړی چې پښتو وایي او داغه ښځه او لوڼه ځوانې د ځوان ډرایور سره یوازې صدر روډ او مال روډ باندې ګرځي دم پښتون دی پښتون خو تاسو یو چې ښځې سپینې بورکې په سره او په کور کې ناستې دي یا پچای جوړی یا پکی جوړی یا مزدوری کوي او روټۍ پیدا کوي پښتانه خو مونږ دی دا پښتانه لونه تر اوسه تاسو له چا څه نه درکړي او زه کار عالم نو زه به تاسو نه ټیپر جوړ کم او که ټیپر نه نو مولای خو به در نه جوړې اے شرمېدلو په دې 40 کاله کې تاسو نه شرمېدئ 40 کاله نو چې یو سړی کې دنیا هم نه او دینم پکې نه د دې داسې مثال دی د اخون بابا دیره ته مونږ طالبانو یو مړی سره راغلی چې مړی سره راغلی نو همړی سړی لوی حرامي و خراب سړی نو هغه مونږ ور سره دیره ترالو جنازه موکړه او دیخوا ګوري دیخوا کاڼه را پرې چپر نه دا ټول ملک به پریوزي دیخوا ګوره د مړي جنازه موکړه خښ شو چې را روان شو هغه سقاط مات پکې نو چاله طالبانو لعنم ور نکړه چې ور نکړه یو طالب ماته وایي چې مولانا صاحب څنګه چل دی مال څنګه چل دی بس روان یو 15,000 کنځلې دی مړی ته ویلې سړی هم نیک نو چې په جنازه کې ثواب وي او پیسې هم پکې نه وي نو الله دې دې مړی والاو کې ویل نور مړیو دیخوا وګوره نو چې کوم منبر کې د اوبو د رقم نه لګي د چواری د رقم پکې نه لګي د یو غریب د مړي د کفن د رقم پکې نه لګي او دینم پکې نه دا منبران د خدای پاک په خړ سیلاب یوړې کی کنه دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي پرانا ورځ سړی په اوږش لارۍ په اوږش موټر په اوږش ماشوم په اوږش د دې داسې مثال دی لکه یو حکیم له یو سړي پلار راوستو چې جی قبض دی هغه والا د جمال کوټې جلاب ورکړه سړی چالو شو شپږ شلې دسته یې وشو زوی راغی ډاکټر حکیم ته وی چې جی شپږ شلې دسته یې وشو ورته وی صبر کوله چې دا فاسده ماده تیوزي بیا راغی وی کټ کې پریوتو 200 ته دستونه ورسېده وی صبر کوه دستونه چالو دي وی او چالو دي وی صبر کوله فاسده ماده پکې پاتې ده مړه لنډه دا چې زنکدن شو حکیم له زوی راغی چې زنکدن شو د پلار مې وی دستونه چالو دي وی او جی وی صبر کوله ګند پکې پاتې دي مړه سات یې وته حکیم لراغه پلار خو به بړ شو وی بچیا د مرګ خیر دی خو چې فاسده ماده پکې نه ده پاتې تاسو نه به فاسده ماده او باسي اور سړی به په سړک مړه پراته یې کوي زمونږ ډیپټي کمشنر یو اغله پښتو سمانور یو الک راغه
ما ته وایي چې لږ زما شپارس وکړه. مال ولې؟ ویل ضرور واده مې دی چې پکې د ډسکو اجازت راکړي. ماړه کې دا خیال وکړو چې دا ډسکو بس کلب ملب کې روټۍ ته وایي او کلب اجازت به غواړي. نو ما ډي سي ته وویلې ما یاره دله د ډسکو اجازت ورکړه. نو ډي سي ما ته ګوري وایي دیواس اجازت دیواں مل دے دینا ڈیسکو کے ویل ڈیسکو لاہور تے پنڈی سے کنجریان اولیان دے نچانے واسطے یارا داڈی سی پمخ کی می چاغالک یو شڑپ پدا مخ ہوا وستا مالی قرآن شبیڑا دے غر کشا نو پما دے د ڈمو شپارس کو داغ ذلیل قوم. پیښور ډیپټي کمشنر ما ته وې وې اوسېډي ډېری راغلی ده چې مولانا صاحب د شپې وی سی آر ګوري. ما ورته ویل مال ټیک ده د بجلیګر مولا خوله خو تیاره شکن توپه ده ټول خلک یې وویشته دا سیډي والا هم څوک دله دی د ده ښځه او لورم بار ګرځي نو دله نور څه په لاس نه ورتله نو ما پسې دا لکۍ وتړل او لګیا اوسئ زبم لګیا یم ګورو به چې څوک به ګټي. په دې ښار کې یو بخاري ورته وایي یو ښځه زما خلاف بیان ورکړی چې بجلیګر ملا د ښځو حق نه مني. مالمون خو ټول حقوق منلي یو پاتې دی او هغه پاتې دا دی چې مونږ په سلوربول شو تر باندې سواره شي او په دې بازار کې دې ګرځوما نور خدا سے حق نشته چې ما ستا پورا کړی نه. مردام څه ملک دی 40 کاله د پاکستانو شو د ښځو شاپینګ پکې ختم نه دی. په بوش تیزونه لګېدلي دي. اسامه یې دلته دی اسامه ستا په کونه کې دی اسامه دلته دی یو اسامه بوډا سړی د یو اسامه نه نن تمام کفر ملکونه په خطره کې دي که نه دي؟ وزیرستان کې نه چې په افغانستان کې وګرځیم نشته. اسامه هغه ملایکه ده چې کومه بدر ته نازله وه هغه د کافر نه سر پرې کوي او اسامه پته به نه لګي. کابل کې وګوره کرکرځی استاد کرکرځي ته وګوره په ګرمۍ کې هم چوغا چولي مونږ په یو کمیس کې نه شوټینګ دی چوغا یې په ځان اچولي او خوله یې چینګه نیولي. نو دا خانان دي داسې روان دا چڼي مڼي نن مغه چڼو په کونه کې ګوته درکړه. چڼي مڼي یعنی د انګریزۍ سبق چې وایي نو هغه خو سټوډنټ دي ځکه چې پتلونې اچولې ټایي تړلي سټوډنټ دی او ما چې قرآن په ترخ کې نیولې دی او جماعت مدرسې ته روان یم نو زه چڼې مڼې شوم. وایي ورته که نه وایي دا چڼي مڼي نو دغه چڼی چې در کې ګوته ونه وایي قبر ته تلی شي تاسو له خو د مړي لمبا هم نه درځي لندن کې نه او بیا چې مړ شي مردار شي خخ دي کی تاسو خپل امامانو له قرآن ورکوئ ځان نن نه دا ټرۍ وکړئ کله چې د امامان هم لږ په قهر واوړي. قرآن ورکه چې ته زما د پلار مړي ته ولاړ وې دې ځای کې دې درد پیدا شوی چې خدایه زه تا ته په جرګه راغلی ما او منت درته کوم چې دا مخکې پروت دی نو ویې بخه دا د چا خیال کې راغلي دي خو به څه چلو کي الله اکبر الله یو کابلی مولا و زه مدرسې ته را روان وم ما ته وایي او مولا خبره وره مال مدرسې ته ځم ناوخته دی ویل خبره وره بیختی وځه مال نه اورم ستا خبرې تا د اجړا جنازه کړې ویل خبره خو واوره که نه
تا ما پسې پراپیګانډا کړې چې کابل مولا د اجلا جنازه کړې مالاو ول ما څنګه جنازه کړې چې غوګونو ته مې ګوتې کړې او مې وی چې یو منبوس او پاروا د دې دوس. الله اکبر. بس څلور ځله مې الله اکبر الله اکبر سلام نه وګرځولو سخات مې واغستو تیرالم. بیا دا تاسو چې ورته چینی بڼي وای تاسو جمعات ترا نشئ مولا او مولا یو سلور منډوانې مونږ کور کې راغلي دي. سلور منډوانې څه کړی دي؟ ختم شریف کړی دي. نه مونږ پلار نه دي موړ همدغه چونی باندې پلار په قبر کې همدغه کې همدغه چونی درته ګوتم وای پاکای دي او ګنده سنبای خو نشي بوتله قبر ته. نو مونږ چونی منی شو او ته خان شو. تماشې له خو نه راغلی او نه بایسکوپ له راغلی. ولاړ به که ناستې ناست به که کړتم واورېدو نو بمباري به در باندې د پاس نه وکړم. هلته خطره ده پاس بوجۍ نه ګورئ. حالات ښه نه دي. دغه بوجۍ کشمیر کې ولګوئ مونږ له مه لګوئ. دلته مونږ د خپل ژوند په تلي کې ایښی دی. الله دې وکړي چې د حسین مرګ ماته نصیب شي. الله دې وکړي چې د حسن مرګ ماته نصیب شي. زمونږ حفاظت به کوئ. حفاظت د اسلام وکئ او دویم نمبر حفاظت د ملک وکئ. بیا ټتېږئ. قسم په خدای ځان ته را غواړم او دا کونټای مې درته ساتلې ده. نن پخوا ګیرو ګیر خریلی په نالتو په موټر سایکل به درې مانه بوجۍ سوره کړې وه. اوس دومره ګیره زه خو بالا ماڼۍ کې ناست یم په ما تېرېږي که نه. دومره ګیره دومره سپین پټکې او وروسته ورپسې ده که نه پولیس والا واورئ ډبل سواري منع کړې ده. چا چې ښځه ځان پسې کینولي دام ډبل سواري ده. دا بوجۍ تی کوزوئ او نیغه تاڼې ته بوځئ چې سم خوښه دا کوئ. بیا دې خو ګورئ امریکا تلې وه نن دنیا لګیا ده. امریکا چوپړ پاوړ دی. امریکا چوپړ پاوړ دی. امریکا چوپړ پاوړ دی. دلته دوی په ریډیو کې یو دونډونه کېنولې ده. د هغې یو دوه ټکي دي چې یو مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر. 55 کاله کې مقبوضه کشمیر زمونږ سر ونه خوړو. او مقبوضه کشمیر او مقبوضه کشمیر مقبوضه هلکه خو په تندرې ولئ یا هندو ته حواله کوي یا پې دا پاکستان ور واچوئ چې یا خوښ یا دې خوښ. تاسو خیال راغی یو دا مجاهدین پې ور پرېږدئ که د واجپای نه ښځه رانوسته په دې مخ مې تو کوي. زمونږ یو خپلو اوس هم دی نو دا قبایل خو تحصیلدار صاحب له ډېر ځي که نه. مونږ دلته تحصیلدار پېژنو نه چې چېرته ګډه ده او که چیلی دی او که څه شی دی که پېژنو یې تو جان نه تحصیلدار هند ته تو بھی ہے نا دلته مونږه پیژنو نه په قبایلو کې تحصیلات نو چرته ورغلی دی تحصیلدار لا تحصیلدار به ورته راپاسېدلی غاړي ایستی به یو ورته به ویلي چې تشریف کې د کورسۍ کې نو چې کور ته راغی نو ښځې ته وایي
چې وا ښځې چې صاحب لا وې راغلم، صاحب لا ای تحصیلدار نه وي، صاحب ورته وي. نو هغه پرې چې کور ته راغی نو ښځې ته وایي چې وا ښځې چې صاحب لا وې راغلم، دا اوس اپریدی ژبه ده، چې صاحب لا وې راغلم داسې په کورسې کې راته راپورته شه، په کورسې کې راته راپورته شه، و راغاړې ورته و په ملې وټپاولم.